بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. د فیض علي فیض صاحب یو شعر دی چې هم هغه کربلا ده خو بس خاوره یې جدا ده، هم هغه کربلا ده خو بس خاوره یې جدا ده، هم هغه زوړ یزید ده خو جوسې ورته بدلېږي. زه یو وضاحتي پیغام بل هېڅوک حق نه لري چې زما د عقیدې تپوس وکړي. البته څو ورځې مخکې موږ د الله تعالی په نوم باندې شربت ورکړی، د هغې نه خپلو اغیارو ټولو یو داسې یو فساد جوړ کو چې د هغې نه یو نوې خبرې شروع کړي، د شیعتوب الزام یا څه. زه دوه خبرې کوم. اوله خبره خو دا ده چې د علما کرامو دوه قسمونه دي. یو هغه علما کرام چې د چا حرمت، د چا عزت، د چا احترام د قرآن او د حدیث نه ثابت دی، هغې ته علما حق ویلی کېږي. بل هغه علما کرام چې هغې ته علما سو ویلی کېږي چې د هغه کار دی فساد، دروغ، بې ثبوته خبرې، دا علما سو دي، دا د جهنم ایندن دی. موږ الحمدلله د علما کرامو خصوصا د علما حق، احترام، عزت دا د ایمان یو جز ګڼو. او بله خبره زه کومه چې د هغې شربت نه بعد بیا فسادونه او داسې خبرې اترې چې ما ته پکې کنځلو مو شو، خو ځه موږ د دې ځای پاتې کېدونکي یو، د دې ځای خلک یو، یو بل سره غم خادیانې شریکې دي. انشاءالله یو بل ته مخامخ کېږو هم او یو بل ته ورځو هم او خبرې اترې به هم کېږي. دویمه خبره دا ده چې زما د عقیده او زما د ایمان، زما د فکر او سوچ دی چې زه د اتحاد قایلم خو د انضمام نه. یعنی اتحاد مطلب دا ده چې زه د هر مسلک سره اتحاد کوم چې دا ملک پاکستان په دې کې فساد نه وي، په دې کې روغه راشي. انضمام مطلب دا دی چې یو سړی خپل مسلک پرېږدي بل ته لاړ شي. زما په هر اوږده کلیپونه دي، زما ما خبرې کړې دي، زما پروګرامونه دي، ما په هر مسلک په منځ کې د کیمرې په مخامخ ویلي دي چې بھئی زه د دې خبرې بالکل قایل نه یم چې یو سړی د سنیت پرېږدي شیعت پرې لاړ شي، یا د شیعه سني شي، یا د یو دیوبندي چې کوم دی بریلي شي. ولې موږ غواړو د اهل بیتو سره مینه، د هغوی تذکره، د هغوی محبت. هغې لپاره د مسلک ضرورت نشته، هغې لپاره صرف او صرف د انسانیت ضرورت دی. او بله خبره د دې خبرې وضاحت ضرور کومه چې زما د عقیدې تعلق زما د رب سره دی. نه یو ملا داسې ګڼم، نه یو مشر داسې ګڼم، نه هغه له دا حق ورکوم چې راشي زما نه زما د عقیدې تپوس وکړي. دا خو منافقت ته چې زه په خوله باندې ووایم چې زه پلان کې یم او بیا په زړه کې بل څنګه یم، نو تاسو زما نه تپوس هم نشئ کولی. خو زه وایم چې د دې علاقې امن او امان دې برقراري. او بیا د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې زموږ د سنیت، زموږ د دیوبندیت دومره کمزور، دومره بې بنیاده شی دی چې هر ملا را پاسي اله شربت دی او شربت یې وڅکو او په دې باندې چې کوم دی زموږ هغه دیوبندیت تباه شو. و د الله بنده ستا د دیوبندیت دومره کمزوری دی چې خبره شربت ته پاتې شوه. موږ د اهل بیتو خصوصا د امام حسین ذکر دا زموږ د ایمان حصه ده، دا زموږ پلار نیکونه دي. که ستا پلار نیکه په دې انداز کې یو معتبر انسان تېر شي ته ذکر کوه، خو زما د پلار نیکه د ذکر نه د چا پلار ما نشي منع کولی. دا به زه کوم په هر چوک کې، په هره ګلۍ کې، په هره محله کې، په هر جومات کې. پاتې شوه د صحابه کرامو احترام، د هغوی سره مینه، هغه زما د ایمان حصه ده. هغه ته به ما منې نه په زور کولی شي او نه ستا د وینا ضرورت شي، دا به زه کوم. نو بیا هم زه د قوم ته او د خپل د علاقې خلکو ته دا وینا کومه چې ماله د دې ویډیو ضرورت هم نه و، ولې چې یو داسې څوک حق نه لري چې زما د عقیدې تپوس وکړي. نو بیا هم ما ډېر خلک داسې دي چې زما سره مینه کوي. د هغې مینې د وجې دا یو څو خبرې ما وکړې. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. او بله خبره دا ده چې بھئی یو مختصره غوندې یو اطلاع یا یو پیغام تاسو ته در کومه چې د کومې خبرې تاسو ته یو خبرې پته ولګي یا یو تاسو ته یو منافق خبر راوړي. لکه قرآن کریم کې هم د هغې ذکر دی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. که یو سړی تاسو ته یو خبره وکړي چې بھئی یا پلان کې سړی داسې دی یا داسې دی یا داسې دی، نو کم از کم نږدې تله پکار دي، د هغې تحقیق پکار دی. الله رب العزت دې په موږ تاسو باندې پردې واچوي. پروردګار دې عالم دې موږ تاسو له د حق په لارې د تلو توفیق راکړي. والسلام ورحمة الله.